السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. څو ورځو نه په فیسبوک باندې د یوسف جان خلاف پوسټونه شیر کیږي په کوم کې چې ویل کیږي چې یوسف جان چې کله یو غریب جرم وکړي نو یوسف جان د هغه خوا له ځي، هغه نه تپوسونه کوي او د هغه نه انټرویو والي، د هغه خلاف اواز چوتوي. خو چې کله یو خان هغه یو جرم وکړي نو بیا یوسف جان هغه له نه ځي او د هغه خلاف اواز نه چوتوي. نو د چا نه پټه نه ده چې یوسف جان د دې خاورې لپاره ډېر خدمت کړی دی، د پښتنو لپاره ډېر کار کړی دی. خو نن سبا ډېر خلک د هغه نه خفه دي او خفه دي صرف په دې دي چې که تاسو ته یاد شي نو څو میاشتې مخکې نادر خان کیس چې کوم هغه 3 رونه په یو ځای باندې د ځمکې په تنازع باندې قتل کړو، نو د هغه خلاف یوسف جان هغه خلاف څه اواز نه اوچت کړی. نو په دغه باندې ډېر خلک ترې خفه دي چې د دغه یو خانو نو د ده خلاف د اواز چوت کړی نه دی. نو په دغه باندې ډېر خلک خفه دي. د یوسف جان لکه ډېر خلک مطلب هغه سپورټ کوي، د هغه ډېر فالوورز هم دي، خو څه کسان سبا د هغه نه ډېر خفه دي. زه تاسو ته یو پوسټ ښیم، په هغې کې بیا هغه کمنټونه زه تاسو ته ښیم چې څومره کسان د یوسف جان سره دي، د هغه سپورټ کوي او څومره کسان هغه د یوسف جان خلاف دي. نو دا یو پوسټ درته ښیم، دا تاسو وګورئ. دا یو پوسٹ ہے. کیا یوسف جان نے کبھی نادر خان جو 3 بھائیوں کا قاتل ہے جیل یا تانے جا کر اس کا بھی پروگرام کیا ہے یا صرف غریب ملزموں کے پروگرام کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے ریٹنگ کے لیے کرتا ہے. نو دا پوسٹ دا شیر شوی دی، دې باندې کمنټس ګورو چې څومره کسانو پې کمنټس کړي دي چې هغه د یوسف جان خلاف دي یا دغه حمایت کوي. نو دې ورور پې کمنټ کړی دی، نو دا د یوسف جان سره دی. دې کې د ویلي چې لکه زیشان او الف خان شیرپا او اصغر چیمه نو هغو دې تللی وې، هغو دې لکه د خلاف اواز چوت کړی وې د دې نادر خان خلاف. نو ده پکې دا دغه کړي دي. نو لکه مطلب دا چې دا د یوسف جان په دغه کې دی، په حمایت کې دی. صحیح شوه. بیا د بل ورور پې کړی دی کمنټ. بیا د بل ملګري پې کړی غریب عوام کے پیچھے گھومتے ہیں. د بل پې کړی چې غریب عوام کو کیمرے کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا اور پھر مخیر حضرات ان لوگوں کا مالی امداد کرنا اچھی بات ہے. ده پې هم کړی دی. بیا دا بل کس پې کړی دی، دا د یوسف جان خلاف دی. هغه ویلي چې انتهائی بېغیرت بنده ہے. نو دا ډېر بېغیرته دی. نو دا د لیکلي چې ټیک خبره دی، د بل ملګري ټیک خبره ده. نو دا ګوره تاسو ته پته ولګېده چې څومره کسان دا د یوسف جان سره دي او څومره د یوسف جان خلاف دي. نو دا یو پوسټ و، په هغې تاسو ته ما کمنټس وښودل. نو اوس خبره دا ده چې اوس که یو بل کس راشي په هغه په دې یو باندې دغه وکړي، مطلب ریپلی دله ورکړي، نو هغې کې بیا دا به مو ریپلی ورکوي، هغه به مو ریپلی ورکوي. نو اخره کې بیا داسې شي چې هغه جګړې ته خبره لاړه شي. نو هلته بیا صرف بیا په کمنټونو کې یو بل ته صرف کنځلې لیږي او بس ردې بدې یو بل ته وایي او کنځلې په دغه کې لیږي. نو زما یوسف جان صاحب ته دا درخواست دی، دا پیغام مې دی چې ته راشه لایو راشه په فیسبوک باندې یا داسې ویډیو جوړه کړه په هره طریقې، خو ته د پښتنو سره مخامخ شه او څه ګیلې چې د هغو دي نو د هغه د حل کېدو کوشش وکړه. په څه وجه چې ته نادر خان نه یې تللی هغه وجه هغه بیان کړه. نو انشاءالله دا خبره به حل شي، کومه دا مسله چې روانه ده نو دا به انشاءالله حل شي. نو تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې یوسف جان صاحب ته ورسي. ډېره ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د الله په امان.